په تیرو ورځو کې د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې سختو بارانونو ځپلې. سوات، دیر، چترال، شانګله او کوهستان هغه سیمې دي چې نه یوازې پکې باران ډېر شوی بلکې سیلابونه هم راغلي دي. د سوات سیند طغیاني خوره کړې وه او بدبخته سوتنه سیلانیان پکې ډوب شوي دي. ځینې ماشومان هم قرباني شوي وو. د هوا پیژندنې ادارې وار له مخه خبرداري ورکړې وه، خو د صوبې حکومت هیڅ عملي اقدام ونه کړو. نه د خلکو لپاره کم خبرداري کمپین وشو، نه د رسنو له لارې د اختیاري تدابیرو عام پوهاوی وشو او نه هم د خطرناکو ځایونو بندوبست وشو. سیلانیان بې له کومې حکومتي لارښوونې، بې له امنیتي تدابیرو سیند ته نږدې ځي. چارواکي یوازې هغه وخت راښکاره کیږي کله چې د مرګ او غم خبرونه راشي. د سړکونو حالت هم خراب دی او ډېرې غریزي سیمې اوس هم د ژغورنې له امله بې برخې دي. د ریسکیو 11 کارکوونکي خپل مهنت کوي خو محدود وسایل لري. د صوبې حکومت د طبي آفتونو لپاره هیڅ خاصه پراجیکټ نه دی ځانګړی کړی او د پی ډي ام کار هم یوازې کاغذي ښکاري. امولس د حکومت دا غوښتنه کوي چې زر تر زره دا خطرې په پام کې ونیسي. د خلکو د ژغورنې لپاره مکمل پلان جوړ کړي، سیندونو او نالو ته نږدې سیمې وتړي او د خلکو د پوهاوي لپاره کمپین پیل کړي. خو بل خوا تر هغې چې موږ په خپل احتیاط ونه کړو دا خطرې به دوام لري. خپل ځان، اولاد او کورنۍ وساتي او هر وخت د ریسکیو 11 سره تماس ونیسو. خو د ریسکو سره د تماس نیولو په وخت دا خبره باوري کړو چې هغوی ته د کار لپاره ټلیفون وکړو، نه چې د ابس خبرو دپاره. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.